د سواد په سرزمین د قاری په صورت کې درینده په دې الفاظو سبه زیات کم چې د اول نه د خلکو د ذهن نه وشکال ختم شي. هغه په یو غلطۍ چې بیا مختلف صورت کې خلک خبرې کوي په دې باندې شاګرد ته سزا ورکول اور د سزا ورکول سره سره داس قسم سزا ورکول چې یو خاص مقام ته بوتل اول ته دومره زیات وهل چې نور شاګردان غریبانان هم د هغې نه متاثر شي. څنګه چې د انټرویوانې ما ته خلکو راولېږلي د هغې په صورت کې ما وکتل. یو دا او دویم نمبر د عوامو خلکو یو غلط فهمي. نو اول د عوامو خلکو په دې غلط فهمۍ باندې یو دوه خبرې کول غواړم. دغه شان د بعضې مولیانو چې هغې د سوشل میډیا نه یو ټرینډینګ جوړ کړی د هغې په غلطۍ باندې او د بعض اسلامیک سکالرانو خبرې پکې موږ ته خلکو راولېږلي چې هغې په اسلامي طریقې باندې یو تردید کاوه، لیکن تردید د هغې په صحیح طریقه ترو باندې نه و. په دې باندې یو دوه درې خبرې کول غواړم. حالن کې مزاج زما دا دی چې زه تنقید ته نه راځم څو پورې چې ما ته سوال زیات نه راغلی. دا به هر چاته پته وي او هر چاته زه سوال په خپله علاقه کې په خپل مسجد کې خپل مقتدي ته هم نه ورکوم. خو چې کله مجبوران کله یو سوال جواب ته راځم بیا به سوشل میډیا هم زموږ ژبه کنټرول نه کي او بیا به دغه شان خلک هم زموږ کنټرولینګ هغه ونه کي. ابتدایي ټالکس. اولنۍ خبره د عوامو غلط فهمي زه لرې کوم. صرف تاسو تکلیف کې مه غورځېږئ. عالم هم زموږ وجلی کېږي، طالب هم زموږ وجلی کېږي. ما چې نظر وکړو په خپل پښتون قام باندې یو دور زمانه هغه داسې وه چې زما ذهن کې به دا راتلو بچپن نه چې د دنیا هر قوم ګمراه کېدی شي لیکن پښتون قوم نشي ګمراه کېدی. رب کریم نه زما په زړه کې چې د دې قوم نه کوم امید و چې الله به په دغه امید باندې من قایم وساتي، هغه امید زما برقرار پاتې نشو. ما ته یو کس انټرویو خوده قاری حسان صاحب، هغه ما ته رالیږل د عوام کس انټرویو وه. هغه یو درې خبرې کړې وي. مختصرا نمبر 1 دا چې په مسجد کې په مولیانو پسې منځونه پرېږدئ. نمبر 2 دا چې مولیانو له وظیفې او تنهاګانې مه ورکوئ. نمبر 3 دا چې مدارس ختم کړئ. ای د خنزیر بچیه، زه وایم که داسې قسمه خبیثه نطفه د رسول اکرم په دور کې وی نو چې د حضرت معیز رضی الله تعالی عنہ وشوه، کله چې زنا وشوه نو آیا زمونږ د پاره د ایمان معیار زمونږ دا دی چې مونږ وایو چې صحابهونه بایکاټ وکړي؟ سوال دا دی چې صحابهونه بایکاټ وکړي ځکه د صحابي نه زنا څرګنده شوې وه. او که داس د یو د واجې نه تاسو دا خبره کوئ نو بیا زما سوال دا دی چې قاری عبید الله رحمت الله تعالی علیه کله شهید شو ستاسو عوامو نه موږ داسې خبرې کړلې دي، داسې قسمه خبرې. مفتی سردار علی حقانی شهید شو، مولا نه وجلی، چا وجلی و؟ موږ داسې قسمه خبرې کړې وي. شیخ رحیم الله حقانی صاحب په مدرسه کې دماکه وشوه، موږ داسې قسمه خبرې کړې وي. مولانا مسعود اظهر صاحب شهید شو، موږ د علماو قربانۍ به زه کم یادو. په 28 رمضان المبارک باندې درس قرآن ته شیخ حسن جان صاحب ناست و شهید شو. داسې قسمه خبرې موږ کړې. دویم تا خبره کړله د بایکاټ. وایي ګازرې چې زه د خورم ته رازارېږي پښتانه متل کوي. زما درخواست دا دی، تېرو ورځو کې زما نه یو کس سوال وکړو مولانا صاحب زه خپل بچی مدرسې ته بوزم، کمې مدرسې ته بوزم؟ ما ورته وی مدرسو ته بچی ما ورته د سره مدرسې ته مه بوزه، چاله مولا کې سله مولا کې دې قوم له ته بچی مولا کې دې قوم له ته بچی مولا کې او ته بچی مدرسې ته بوزي. ته د بایکاټ خبره کې زه هر قسمه مولا ته دا ویم چې د چا په مقتدیانو کې داسې قسمه سړی را پاسېد او په دې ورځو کې په دې وخت کې داسې قسمه خبره وکړه ته به ډېر غټ خنزیرې چې په دې قوم کې ته امامت کې بیا پرېږدئ ورته. تاسو مساجد پرېږدئ که نه؟ زه چې دا قوم په مونځ نه دی خوشحاله، دا قوم په قرآن نه دی خوشحاله، نو بیا
تاسو هم زید د دې قوم نه وارض الله واسعه فتهاجروا فيها د الله کریم زمکه ډیره پراخه ده زئی چارته هجرت وکي لازمه خبره نه ده چې تاسو دلته کینئ او بل خبره پکې دا ده چې د الله جل جلاله قرآن باندې ما تاسو ته خبره کړې وه په دې باندې بلافا د الله په کتاب باندې بلافا هغه په دې صورت کې راځي چې کله د خلکو ایمانونه تاسو ته معلوم شي چې په دې معیار باندې ودرېد چې دا سوچ نه کوي چې زه راسوی یم دا حقیقت د دې نه الله خفه کېږي که الله خوشحالیږي په دې خبره باندې دغه قسمه خلک که د چا په معاشره کې د کم عالم راوی غواړی سبا جمعه ده 25 تاریخ باندې جمعه ده سبا او صفا خبرې وکړي په دې باب عنوان کې چې که چاته تکلیفي ویر دوی او په منبر باندې کېنوي چې د پته ولګي چې دا یوه جمعه کنټرول کړي داسې قسمه خلک او د مولا د خوراک خبره شوه د وظیفې خبره شوه د مدرسې خبره شوه کم سړي چې 10 کاله وظیفه ورکړه او د هغه د دې مردارې خولې نه داسې خبره راوتله داسې خبیثې نطفې دا ډوډۍ به الله به دته په زو کې تقسیموي په جهنم کې دا به دته زوي کېږي نه کېږي به په ده باندې به ورمنډلی کېږي تا ډوډۍ مولا له ورکوله که تا د الله رضا له ورکوله کم سړی چې په دې نیت باندې ورکوي ډوډۍ مولا له د ده د ډوډۍ نه هېڅ پیدا نشته تشه وخوړی شوه قیصه ختمه شوه دنیا کې به ورته څه ناصله که کافر ته چې په صدقه سیله میلاویږي ده ته به هم پې میلاو شي بله د سکالرانو خبره ده داسې قسمه خلکو ته خو نه جواب ورکول پکار دی او د داسې قسمه خلکو نه معاشره پاکول پکار دی چې درې شي ختم شي د دغې معاشرې نه علماو له تلل پکار دی دیو یو کس پکې د انس رضی الله تعالی عنه یو روایت ویل دی چې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه هغه ډیر معصوم 10 کلن بچی و کله چې صحابه راوز د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم په شاګردۍ کې ور داخل کو نبی علیه الصلاۃ والسلام چرته پاغه گزار نه دی کړی چرته تندې نه دی تریو کړی یو ځلې کار د پاره ولی ګو نو په لار کې په لوبو شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پکله راغی نه ساعت خو ما یو کار للیږلی وي او نه ساعت راغلی په لوبو شوی ورته مسکې شو نو وی چې د نبی علیه السلام کانسپټ داسې و چون کې انګلیش الفاظ استعمالی چې رسول الله په سوسایټي کې داسې کانسپټ ساتو دغه صاحب ته زویما ته بیا د ځان د معاشرې ته دا میسیجونه ورکه چې د عوام او د خلک هم د داسې شي لکه څنګه چې صحابه د نبی علیه السلام سو چې ته د عالم نه او د قاري صاحب نه او د کلاس د استاد نه کانسپټ د نبی علیه السلام غواړي نو د هغه شان به د شاګرد نه غواړي او د معاشرې نه به غواړي رسول الله چې چرته گزار نه کاو په ماشوم باندې یا صحابي باندې تدام نشه خوده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل تور مبارک باندې یو کس ته سزا ورکړي یو حکم شرعي ته نشه خوده چې نبی علیه السلام په خپل باندې هغه سزا ورکړي هغه د شان سلایق نه و لکه څنګه چې الله جل جلاله کافر ته عذاب ورکړي خو ذاتی توري نه ورکړي جهنم اور باندې عذاب ورکي بنده ته ذاتی تور نه ورکي کنه ذاتی تور د جهنم اور دا د الله عذاب نه دی جهنم یو مخلوق دی مخلوق ته په مخلوق الله عذاب ورکي او مخلوق ته په مخلوق الله بدله ورکي ځکه د الله د شان صدا لایق نه ده دغه شان نبی علی السلام د امت د فار به حیثیت استاد هم دی او فلار هم دی خود سي استاد او فلار دی چې د نور استادانو فلارانو په شان نه دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو اخلاق خو دلتا د ماشومان سره دویم طرف ته نبی علیہ السلام په خپل باندې په دنیا کې عذابونه نه دی ورکړي په خپل حدونه اکثریت کې نه دی جاری کړي چې ته روایتو ته کله وګوري او که چرته ته دا کانسپټ د علماو نه غواړي نبی تعالی په کار دي صاحب چې عوام په دې خبره پوي کې چې د نبی علیہ السلام سره د غیو تعلق څنګه په سرونو به لکه مرغۍ چې ناستي چې کله به واز اوریدو نن ته ماته معاشره کې د عوامو دا کردار وخای چې هغه د صحابه او سزان د سکړي
او یا ته به حیثیت یو عام سکالري یو عام کسي ته چې په علماو باندې تنقیدات کې صحابه چرته په نبی علیه السلام تنقید کړل عوام چې کله په خپل مولوي صاحب باندې تنقید کوي مسجد کې نه وي مونځ کې نه وي دا واغه بچی مې دا الله دا صحابه کرامو کړل کنه ته صرف د عالم د نبی علیه السلام کانسپټ غواړي ستا جواب بدای چې حتی الوسب عالم کوشش کوي او حتی الوسب عوام کوشش کوي ها او یو بل د مسله باندې به تاسو پوه شوي بیا بل واره امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح بخاری کې په ضرب وهلو باندې باب قائمه زرا مسله صفاکو د لاز نه مخکې مرګ مکوي د لاز نه مخکې ممره او مرګ کوي په اخیره کې به پته ولګي په ترتیب باندې ذکر کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وال خود لري خبره ده که داغه د امر نافرمانی شوی وي کفرو تا ته پته شته دې مسلې خو بی علم سره بی علم مولا نیم مولا تاوان د دین دی دغه شان تاسو تش کتابونو مطالعه ته ناسي سبقه حوالی کلی د قران د دې آیات په باره کې چې هدهد کله غایب شم حضرت سلیمان علیہ السلام څه فرمایلی لو عذبنه عذابا شدیدا سخت وال بورکو چې دې راشي زه تاسو کوم چې دا چارته تل او لا اذبحنه یا بذبحکم دو کار دی او لا یاتینی بسلطان مبین یا به ما تراشی چې دلیل به مضبوط ورسای چې په دې وجه باندې نو نو بیا خو به پریدم استوایا سلیمان علیہ السلام په مرغو په باره کې دا وای د هدهد په باره کې دا وای نو شاګرد خو استاد ته ډیر نږدې دی او بیزاوی رحمت الله تعالی علیه څه فرمایي د مور او پلار د شفقت نه د استاد سفیړه بهتر ده ځکه د استاد سفیړه انسان باچا جوړي او د مور او پلار شفقت بچي ورانه تبا کوي زما په مطلب پیږي نو تا قرآن خو نه دی ویلی نه دی علمونه ویلی او نه پیږي صرف یو روایت دی د اردو د بخاری نه او د اردو د ابو داود شریف نه راایستی دی رسول الله د خبرې نافرمانی کې شوی وی کفر وی واچ په چا لاس اوچت کړي پاغه خو به د لاسونو انبار بیا جوړ وي تا ته دا معلومات نشته کاش پښتون قوم کې عقل راشي یا به کې دې صاحب دا خبره کوي چې مدرسو ته کنټرول سمانټرول قصه کوي نو بیا د ځکه سکول کنټرول له تانه کنټرول د بازار دکان کنټرول له سبب بیا دا خبره موګه چې د علماء ته ماغه نمره تنها ورکړي شي څومره چې د دې د شان صلاحي لکه امام ابو حنیفه سلويخ کسان کمیټي کې نولي او فقه لیکلا نو هر یو کس ته دومره تنها ورکول لکه موجوده وخت کې چې د پرنسپل تنخای هر عالم ته د دومره تنها ورکړي شي بیا مدرسې ستاده حکم لاندې شي کدا نه نو تش حکمونو لمنګ د شاس مخې ته سر نخ کاته کو چې ها ستا غلام یم چې زبستاره حکم لاندې زندگی تیرو دا کې دی نشي ابسولوټلی ناٹ بلا خبره به کې دی دالی کی چې مدرسو تعصری علوم څه ته د عصر معنی د زمانی علوم قرآن د هر زمانی علم دی ستاسری علوم ما ته معلوم دي تا په سکول کې کم دسي تا په یونیورسيټو کې تا کالجونو کې کم دسي ګولونه وکړل چې ته دا مدرسې تر دن نه کی یا بسم الله کوم دروغ واړه یونیورسيټي دی سوالات کې او جوابات زمونږ نه غواړي چې تا ته پته ولګي هر ځای خود دې خبرونه ده چې موږ دلته کې نو استاد عصري علوم چیړل کو او په منبر کې نو هم استاد عصري علوم چیړو ما زما خو ذات خود ترتیب دار چې ز په یو لفظ باندې الحمدلله د الله په فضل او کرم باز شروع کوم دینی د قران حدیث نه 3 غنټه باز زکوم او استاوام نیمه غنټه ته نشی کېناسته عصري علوم ته پکې موږ بسلال شو تر قران علوم لیدلې نه دي عصري علوم تاسو لیدل ګیره بونډای کا تعصری علوم مطلب څه دی